امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فارغ شو نو په ابوابو د قبله کې ذکر کوي د منځ صحت لپاره چې څنګه ستر د عورت او لباس شرط دی دغه د منځ صحت لپاره استقبال القبله شرط دی دا د قبله بابونه شو د امام بخاری خپل انداز دي دا نه چې ابواب القبله ته د قبله باب ورپسې بل باب وروړي ابواب المساجد د جمعتونو ابواب د منځ سره متعلق دي نو ابواب د قبله شته فضل د استقبال د قبله دی فضیلت شروع کړه نو استقبال د قبله د خدا فرایض نه دي بغیر دا استقبال د قبله نه عمدن قبل قاموس کوي سلکیږي نه خو د فضیلت سره کوي است ترغیب او رغبت ورته پیدا شي او دا یاد ساته د نوافل په نسبت د فرایض او فضیلت زیات دی ثواب د فرض زیاتی په نسبت د نفل باندې فضل د استقبال د قبله د دې فضل نه معلوم هوا د استقبال د قبله مستحب دی قبل قاموس کې نه کولې شي نه دا ثواب د تخی فضیلت تر تخی او فضیلت د فرض زیاتی په نسبت د نفل او ما د قبله معنا د تکړه او استقبال د قبله په دغه کې استنجا کې چې قبله هغه حالت توي يستقبل عليها الرجل فكم حالت باندې چې سړی او طرف ته متوجي وي هغه ته قبله وي او قبله هغه مکان ته وي يستقبلها اليه يستقبل اليه جاهته اليها جاهته استقبال کوي يستقبل باطراف رجليه القبله اوس په یو مخ ته راځي دي بلکې یو نه لري ته راځي ادا چې یو خدا چې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رستو د استقبال د اطراف د رجلین ذکر پاک کې کړی رستو راوړ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ برو کله راوړ چې رسول امام دا یو سل زمانه کې سوال سفر دا کې نیم خبر او زما په دې کې یو سل سوال سفر یو سل دولس یو سل پیدا شو یو سل دولس سفر کې وګورئ باب يستقبل باطراف رجليه القبلة پیدا شو باب يستقبل باطراف رجليه القبلة او مولانا سے یو پانو پسې بل راوړوا 114 نو دې کې 114 کې لړلان دلار شاه د روایت د ابو حمید ساعدی دی د یحیی ابن بکیر روایت دی پیدا دي روایت چا دی د هغه کې څه دی لږ یو څلور تر خلال دلار شاه وقال ابو حمید الساعدي انا كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إذا كبر جعل يديه حظ منكبيه وإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصل ظهره وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة نقول باب ألت مقرر فاهي صوبارة فكر أولي دي السؤال كوجه دا خود تقرار دا باب راغي التدا باب راوړي استقبال د اطراف د رجلین نو خو تکرار شو نمبر 1 یو پیدا سوال شو دویم سوال دا چې تا خو جوړه امام بخاری اصل خو د خو استقبال نه دی اصل د سینې او د مخ استقبال دی نو باید چې راځي چې يستقبل بوجهه الى القبلة یا يستقبل بصدره الى القبلة اطراف د رجلین کوم خاله او درېمه خبره سره د جزء ثاني د اطراف د رجلین حدیث نشته رسو حدیث ولا نه راو سو اعتراضونه شو درې کم شو یو ترجمه الباب کې تکرار بل د خود غوتو د استقبال په د وجهه او د سینې د استقبال ذکر پکار او درېمه مې سوې درته حدیث ولا نشته نو دا درې وړ اعتراضونه ال واردېږي چې دا د ترجمه الباب جز شي یعنی دا دعوه شي دا څه شي دعوه شي دعوه او دلته کې دا یستقبلوا جز ثاني دعوه نه د دلیل د فضل دی دا دعوه نه د څه شي لکه دلیل د فضل دی چې استقبال د قبله دومره لوی فضیلت لري چې سینه او مخ اوسه کې په سجده کې د خپل ګوتې و مرترامات
پوه شي په خبره دا دلیل د فضل شو دا مدعا نه ده دا دعوه نه ده ما ویلو چې د ترجمه الباب جزء ثاني ثالث کله به دعوی مدعا به احادیث ولا دلایل هغه سر کې مې ویلي دلته او کله به جزء ثاني دلیل د جزء اولی دلته کې د ترجمه الباب دا جز دلیل د اسفضل شو په دومره فضیلت کې مخ خو بخامخه مخ کې سینه خو بخامخه مخ کې او د سجدې په وخت کې ګوتې متراتا وکړه نو تکرار را نه دی وسو دلته دا من حيث الدلیل شو او لست جاری من حيث الدعوه دلته من حيث الدلیل د لست جاری من حيث الدعوه او چې هر کله تکرار هم نشو او تثبت ذکر کې چې د وجهه او د سینې او نه د ګوتو هغه جواب نشو چې ګوتې را ماتول مخ او سینه په طریقه لا بناماته او درېمه خبره چې کدا دعوه او نو سوال کو چې دلیل کې حدیث وتراو نه دا دعوه نه دا جز دلیل دی د مخ کې فضل د پاره قال ابو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم او دا ابو حميد حديث نه تراوه ودي كان ابو حميد ذو الفسيح قال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد بن سلمة عن ابن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاتنا وصلى ذكرنا واخر الذي احسن فذلك من صلى صلاتنا ايك صلاتنا منسوب فنزع خافز شو واستقبل قبلتنا ايك قبلتنا بلکې دې کې کاف مو آیا واسکس ولاتنا خو ټیک شو واستقبل استقبال وکړو قبلتا چې بیت الله دی واكل ذبيحتنا وذلك المسلم الذي زمون ذبح يومنا دا مسلمان خدا زمون شعار دی دا مومن ظاهري شعار څخه دی موږ د يهود نصارا مشرکین موږ ولا کوم نه کوي او زمون قبلته نه مخ کوي زمون مذبوحان نه کوي دا مردار ده قول استاذ من شعار ده صرف شعار ذکر کا وذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسول الله دا خدای په نظام دا په امن دي او د پیغمبر قوم اعلان کړی دی چې دا محمود دی محمود څو د دمتا د مالتا او د عزت طبعا اسم تعرض بینتو یول مال غشتل عزت غشتل دا ممنوع فلا تغفر الله بذمته تاسو خفر ستوي نحز عهد دا الله وعده ما ماتوي دا الله تحقیر مکوي دوکا وسره مکوي په امان دا الله کې دا الله امان کې دوکا نه کوي دا الله امان کې دوکا څه دی دې ملک مال ته والي عزت ته واخلي دا قدرې وړ مأمون دي ولې مولانا صاحب دا مسلمان البته بعض علما لیکي پر دې سره د ایمان د منافی او عمل ته موجود شو د ایمان زید غیر مقترن باماره التکذیب ما ویلو يخبر خبره نور ګوره د دې بوې زمون سکوب څه خبره د څه خبره او چې مونږ ولا په شانتي منځو کې جماعت سره بس ماته به چې مسلمان دي او زمون قبله تمخ کی او به دعوه کوي څه خبره ما زمون قبله تمخ کی څه چې دی ویلم کنه الا جماعت سره موږ سره منځو کې دا شعار د مؤمن دی د مناسبت سره واستقبل قبلتنا په د دنیا د دین جزئیات رسول الله مبارک ذکر نقل او قبله ذکر کا معلومی کی دا چې استقبال قدرې زیات اهمیت دی څه به دي او دا حدیث یې شوی دی ما یې پرې سوال کړو دې کې خو د جزیه ذکر نشته حتی يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون جوابونه مې کړی په کتاب الایمان کرام حتی يقول لا اله الا الله في كتاب قالوا وصلوا صلاتنا وتقبلوا دقه مناسبه سبب شو حتى كان مال واغشتو جاویل ذکر اقتصاد کو حساب قلوبهم حساب باطنهم على مراد وجوب على الله معلوم شابه دنیا دا نستا سشي حرام الدم دا عبد سخت ويول او اخذ زمان حرام ايران فقال من شهد ان لا اله الا الله واستغفر لنا وصلى ورثنا ورثنا الذي احسن هو المسلم له ما للمسلم وعليه على المسلم وقال ابن مريم قبلتنا ذي مناسبة قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم اصل کې دا حميد الطويله بعض علماء وایي دا مدلس دی حميد الطويله مدلس دی نو الته د انس عن نقل کړم به حدیث وګړه
عن حميد الطويل عن انس بن مالك كذلك ذلك ذكوي حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا التدليس كما علته اخذ شومان بعد قبل اهل مدينه واهل الشام او د اهل الشام مولانا صاحب ما ته ګوره لمونې تاسو ته ما ویلو چې مدینه په شمال د مکې کې ده او یاد شو دا بیت الله چې دی دا د مامیز بیت الله فرسته دا مکه فرسته او د حال دا وسطه دا څه فرسته مدینه او هغه دیوال شام فرسته د دې وجه چې صحابه مسکو نو مخامخ شام طرف ته کو چې څنګه حکم راغی نو بالکل مخ بشارات او شا ورته په غرب دې په مخ بیت الله ته مخراج دواړه شام ته دي د دوارو نه بیت الله په جنوب کې دی د دوارو قبله مشترکه شوه ځکه یو ځای کړل باب قبلة اهل المدینه و اهل الشام یو ځای والمشرق اوس مولانا صاحب په دې غټ اشکال دی شارحین په کې ډېر زیات علت والی دي امام بخاری تراجم واجب دي کړي خلاف نه ویلي خلاف ای کی څومره عجیب خبره مونږ بیا وکړه نو مشرق الکه د سوال وکړه چې دا ول مشرق وي د طرف د اهل مدینه قبله په جنوب کې ده په شمال کې ده د اهل شام قبله په جنوب کې ده په شمال کې ده دوه شریکو ځکه یو ځای کړ لیکن د مشرق والا قبله په مغرب کې ده په جنوب کې نه ده د مشرق والا قبله په جنوب کې ده په مغرب کې ده شابه په جنوب کې خو نه ده وګوره هغه دواړه چې دي د اهل مدینه او د اهل شام اشتراک په القبله دی یو ځای لیکل لیکن د مشرق والا خو دې سره شریک نه دي کنه دا د قبله په مغرب کې دا دی ولې د شریک راځي نو بعض علما وایي د کاتب غلطي ده دا خو ډېر اساس جواب او بعض علما وایي دې کې تقدیر دی او دا ول مشرقي عطف په اهل مدینه نه دی مجرور نه دی بلکې څه شی دی په قبله عطف نه دی چې باب قبلة اهل الشام باب قبلة اهل المشرق دا عطف نشو بلکې دا داسې دی څنګه دی چې والمشرق بخلافهما والمشرق بخلافهما مشرق چې دی په خلاف د مدینه او د شام هغه به جنوب ته مخ کوي په مغرب ته مخ کوي نو بیا په سوال شوی دی چې بیا د مشرق تخصیص یې وایي چې مشرق په خلاف کې دی د دې دوارو نو مغرب په خلاف کې دی نو علامه عینی لیکلي دی جواب یې کړی او وی کله یو ذکر شي اکتفا دو زیده خو یو ذکر شي په اکتفا کوي احد الضدين سره اکتفا د ضد اخر نو راځي عینی لیکلي دی او مثال یې ور کړی دی مثال قرآن حکیم کې ور کړی دی چې سرابیلکم تقیکم حرکم دا څه دی تقيكم الحر دي تقيكم الحر دي كده سرابيلكم تقيكم الحر نو تقيكم سنك کمیس د حر د لپاره حفاظت کوي د برد کوي نو دا څه پکارو چې سرابيلكم تقيكم الحر والبرد نو احد الضدين ذکر کو بل کړی خو مراد دواړه ضدين دي خو اکتفا په احد الضدين باندې وکړه د قرانګ دلته اکتفا په یو ضد وکړه چې مشرق دی او مغرب ورسره مراد خو ذکر یې نه والمشرق بخلافهما والمشرق والمغرب بخلافهما شو یعنی نور ټول او ما ویلو چې ازداد ذکر شي مراد نه استیعابي نو مشرق مغرب یعنی ټول جهتونه دا د مدینه او د شام په خلاف دي د مشرق په مغرب کې دا او د مغرب په مشرق کې شو لیکن مولانا صاحب دا جواب هم ټیک نه دی اصل دا به د مشرق نه ټول بلاد مشرقي نه دي مراد د دې نه خراسان ولا علاقه مراد او خراسان ته به اهل مدینه او مشرقي علاقه وي نو هغه په مشرق کې نه دي هغه په شرق شمال کې دي په شرق شمال کې دي لکه ما ته وګوره لغونه اوس ما ته لغونه کې مونږه لک تفصیل نورم درکو یو مغرب الشتاء دی یو مشرق الشتاء دی
یو مغرب السیف دی یو مشرق السیف دی. په اوړي کې نور دلته مخامخ راخېږي، یعنې لږ معمولي داسې دی، لږ سوري د غرمې په وخت لږ دی. او په ژمي کې نور کوم ځای راخېږي؟ هغه ګوټ کې. نه پوهېږې په خبره، هغه ګوټ کې. نو د نظیر خیم ته بہت په اسانه پوه شي. اوړي کې دلته نور راخېږي، ژمي کې هغه سر ته راخېږي، ډېر لرې راخېږي. روزانه یو نقطه باندې مشرق بدلېږي. په اوړي کې نور دلته مخامخ مونږ ته پرېوځي، دی بلکل مخامخ. اوړي کې ته قبلې ته مونږ ته مخامخ ته پرېوځي، او په ژمي کې به کوم ځای پرېوځي؟ هغه ځای کې پرېوځي، هغه لرې ځای کې پرېوځي. دا خو یو تمهید شو. دویم تمهید لراشه، دا تفرض کا بیت الله دې کړکۍ سره چې کوم خلک دي دا حقیقي په شرط کې دي حقیقتا، او چې کوم دې ګوټ کې دي دا د اوړي په شرط کې نه دي، خو د ژمي په شرط کې دي. پوهېږئ؟ او چې کوم هغه ځای خلک دی لږ اخواته دا په شرط کې دي، خو حقیقتا نه. د ژمي په شرط کې خو بالکل نه دي، په اطلاق د شرط کې د اوړي کې دي، خو هم حقیقتا نه. او چې کوم داسې په دې ګوټ کې دي دا شمال شرط شو. څه شی شو؟ شمال شرط. نو دای باندې اطلاق د مشرق مجازن کېږي. نو اهل خراسان په نسبت د حجاز په شمال شرط کې دي، شمال شرط کې دي. نو چې په شمال شرط کې دي نو اطلاق د مشرق په مجازن کېږي. لکه د تاسو له خاصه مثال درکم چې تاسو پېښه زمون قبله په کوم طرف کې ده؟ وای زه نه تاسو وای مغرب کې کومه ما فاضل بالکل نه مغرب کې کومه مو خو نور بالکل نه مخامخ کی نور خو په ګوټ کې پرېږدي نه مخامخ کی په وړي کې نور مخامخ نه غل پرېږدي. لکه موږ د خط استوا نه دي خو اوس کوم خلک په خط استوا پراته دي دا به قبله بالکل مخامخ مشرق ته او که اخوا دي نو مغرب ته بیت الله نه دی خو دي مغرب ته او چې اخوا دي نو مشرق ته نو موږ خو خط استوا نه لري. نو خو عین مخامخ صرف په ممتاز عین مخامخ په صرف په دوه ورځو کې پرېږدي چې بیت الله سره راورسېږي، نور خو نور ته پرېږدي. او موږ بیا مغرب وایو نو حقیقي غرب کې موږ نه یو پراته، حقیقي شرق کې موږ نه یو پراته، او زموږ قبله حقیقي غرب نه دی په اطلاق کېږي. دا قرنګي دا ماورا النهر چې څومره علاقې وي خراسان چې دی ورته وي کابل هم پکې داخل دي، زموږ دا سیمه چې ده زموږ د پښتنو پټه دم پکې شامل ده، عراق هم پکې شامل دي، عراق ته مشرقي علاقې وي. نو حقیقي مشرق کې نه دي. لکه زموږ دا سیمه واله ده خراسان بالکل دې سیمې ته مخامخ دي چې زموږ قبایلي کومه پټه ده، زموږ چې قبایلي کوم پټه ده مخامخ د غون د خراسان مخامخ دی. نو قبایلي پټه دا خو یو شی شو که نه. نو اوس موږ ته مشرقیان وایي، نو موږ حقیقي مشرقیان نه یو، بلکې اخوا چې څومره لرې کېږي نو لږ مشرق نه نور تاویږي دی خوا شمال طرف ته. نو دا حقیقي شرق نه دی، شرق شمال دی او اطلاق ورباندې کېږي د مشرقه. نو د دې والمشرقین مراد دغه خراسان والعلاقې دي. نو اغیب د اهل مدینه او د اهل شام سره شریک دي. نه پوهېږې په خبره د دواړو قبله په چا کې ده؟ په شمال کې ده. د دواړو قبله په چا کې ده؟ په شمال کې ده. نه پوهېږې په خبره نه 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 په شمال کې نه، په جنوب کې ده. د دواړو د درېواړو خو د اهل مدینه او هغه حقیقي جنوب کې ده، ځکه دا په حقیقي شمال کې دي. او اهل الشام چې دي د دوی قبله په حقیقي جنوب کې ده، ځکه حقیقي شمال کې دي. او اهل مشرق په شرق او شمال کې دي. نو قبله په حقیقي جنوب کې ده، د قبله په جنوب غرب کې ده. یې لکه پوهېږې قبله په چا کې شه؟ په جنوب غرب کې. خو سنه سره برابر دي. نو ځکه یې ذکر کړه لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلة ای لأهل المدینه شرق و غرب راځي مشرق او مغرب کې قبله نشته، خو چا دپاره ناکم دي لیکلي روایه اهل مدینه ولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغایة او بول ولكن شرقوا وغربوا. نو که مشرق او مغرب کې راغی قبله ونو بیا وته شرقوا وغربوا ولې وایي؟ بیا خو تعارض راغی په مابین د حدیث د جزء ثاني او د جزء اول کې متعین درته وکړو د اهل مدینه او د اهل شام د اهل مشرق د دې قبله
دا په جنوب کې دا صرف د مشرق والو د هغې په منځ کې بل فرق درته وکړو زه ورته پسې اشاره پته ولګي د اهل مدینه او قبله دا په مشرق او مغرب کې نه نه دا په جنوب کې دا فنحن ونستغفر الله عز وجل وعلمنا أن الله قد كبر على أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. امام بخاري مقصد دلته سره د یو وهم ازاله کوي وهم دا پیخیږي چې واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اذا قبله جو مقام ابراهيم دی هغه ته مخکاو حالانکه مقام ابراهيم د مخ کول نه دی بیت الله ته مخ کول دی امام بخاری دا غي ازاله کی هغه دا معنا نه ده چې مقام ابراهيم قبله کا معنی دار چې مقام ابراهيم شاته قدرت کا نو مقبل مقام ابراهيم تمشي بیت الله تمشي شابه وقالوا كده ابن عمر يصلي طاف بالبيت عمري دفار ولم يتب بين الصفا والمروه ياتي امراته صاحي لا ذكر خذل الابدي جماع كل شيء فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام ركعتين لمقام نتشاك شي مخي بيت الله ترازي ما وطاف بين الصفا والمروه داغينا بس بي دراغلي دي ساينا بس لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ومن صالح الجابر فقال يحسبنها حتى يطيب بين الصفا والمروة بالاتفاق ها وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سيد بن علي بن ابي سليمان قال سمع المجاهد قال اوتي فكره على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل وتشعر فعبيتنا ابن عمر فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرجا وما مستبلال قائما بين البابين بابين مراد قدر شري مرادي ها تعرف مياسكي فسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ما تقول لهم دي ما رأيت مثال دلتا جوڑ کرے وقصاصو یادی کر بولا بیت اللہ پشپا گستنو دا مثال شو دا باب دے گوٹ کے دخوا دا یوستن دا بلا دے دیتی موز کرے کہ داخل شے نو کم استنو کے یسار کې ته داخل کې نو ستا یسار دا یمین شو کنه ها دلته ودرې کې بیا دا یمین دی هغه یسار دی چې کله داخلي کې دا دې کې موس کړی دی ورپسې شه کوم ځای دی فقال فأقبلت لهم قد خرجا ما منتبرا قائما بين البابين وسألت بلال فقلت أسولت بالباب قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين कि यसार द बेत की हो यसार कम जो तक दाखिल से ما مثال ذلك إذا بالبيت راجع ثم قال فصلى في وجه الكعبة ركعتين دقيقة مناسبة نقاشو في وجه الكعبة قابلت المغرب أو نور صلاة في الكعبة کی تفصيلات روات خبر كوا بيت الله کے دن المصباح وخمدي او دين معلومة شو عليه السلام فبيت الله کے دن المسكر دي والبسيش المغرب قال رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس ده نجي دي په مانزه او هغه دې مثبت ترجیح وی شابه دا مناسبت سبب اذا قبل الرب غرض امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم بعض نصوص من في تطبيق کوي یو ځکه راځي په ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وحيث الطعمي معلومين بتفريق حذر او بل ذکر راځي فاينما تولوا فثم وجه الله اغه معلومیږي چې کوم خاله مخکې منځتيږي تعارض اينما تولوا فثم وجه الله تعمين د امكن او ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوها تخصيص تبعت ذیک تعارض راغی امام بخاری دا دفع کوي چې اغا چې کوم انما تولوا فثم وجه الله دا محمول دی په سفر فاغا ځای کې تاسو قبله نه معلومه یا په نوافل څنګه شو محمول دی په حضر نه پچا
په سفر او په کوم ځای کې په سفر کې چې قبله نیمه هغه چې دی اینما تولوا فثم وجه الله په دې محمود او حيث ما كنتم فولوا وجوهكم نه هغه چې قبله درته معلومه یا فرایض وي نقلو کې په سفر کې چې هر خوا د مخکې پروا نشته دغه آیت هغې محمود شو او یا په فرضو کې قبله درته نه معلومه خپل غالب تحري وکړه چې تحري دې وکړه په کوم طرف باندې او مونځ دې وکړه مونځ دې صحیح شو صرف دومره ده مولانا صاحب تا تحري وکړه او مونږ یې وکړه وروسته نور راوخت خل یا څوک راغی وایي چې تا خو هلکه مونځ دا کړو قبله خو داسې ورمونځ شي دوباره اعادې ضرورت نشته یا په دا میانځ کې 2 رکعاته دې کړي نور راوخت او تا ته پته ولګېده وایي لکه ما خو دې خوا مخکې قبله خو داسې را 2 رکعاته دې خوا وکړه هېڅ پروا نشته لیکن که بالکل مقابل ته دی خلاصه شوه او که امام ولاړ جمع ولاړه وه او دې کې تیاره وه پته نه لګېده چا داسې مخ کړي چا داسې کړي چا داسې کړي نو صحیح شو لیکن کم انسان چې امام ته شا ده بالکل دا پته ولګېده ما خو بالکل شا وه صرف دغه انسان مندلې شوی ورپسې شا استقبل القبلة وكبر شا به نحو القبلة حيث كان هذا كم آية تشريح شوا شبه وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا او هغه روایت چې فاینما تولوا بچا محمول شو په سفر کې قبله نه معلومه یا په نوافل د سفر باندې شابه دې هغه دې کې تفصیلات وایي د شابه فروجع نحو التي وغلت السماء من الناس وهم يقول اما ولنا عن التي التي كانوا عليها كل كان يشكو ان يعلم من شاء الله صراط المستقيم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ما قال فقال على كل من الطريق والحديث يقولون نحو بيت المسجد فقال هو يشهد ان كنا هذه مسائل بالسريرها وانا متوجه نحو الكعبه خبر واحد الحجت شبه كل التفصيلات څونه مو دې مسکړې د بیت المقدس آیات دي هغه د نص مرتين ولا خبر من پکې کړی دا او دا مې ویلو چې په کوم جمعات کې تحویل د قبله راغلي دي زوځر پسې انشاء الله تقول نفل باندې محمول شو غایته او چې د فرض اراده نزله فاستقبل القبلة شابه ورد آیات فمیاس کې تعارض تراشی مونږ به تفق احادیث په سنت باندې کړ احادیث دا دې مونږ ته فیصله راکړه چې حيث توجهت به يصلي او صب پیدا اراد الفريضه الصلاه معلومیږي دا چې دا یو آیت محمول دی په فرض او دا بل محمول دی په نفل خو نوافل په سفر کې سره لگاوا ځکه نوافل په سفر په دابه خلک کوي عموما شابه دې دا به کړي او قامقي کړه بل قام دا غد ذلذین روایت ان شاء الله د کلام په صلات کې ولري کې تفصیل د تقومه مکه ده بيرام غيرك واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ګوره لک سات د قبله نه بار شوی وکنه لیکن واپس قبله ته توجه د مناسبت د بار شو شابه او خو زبر سره مانځنه مخکې وېما لكن انما انا بشر مثلكم فذات کې انسا کما تاسون پیدا نسیت فذکرون مانځ کې راته دا وایي چې ګری تخت پدې کې مانځ کې نسخرالا پیدا شک احدکم فی صلاه فليتحرى الصواب حق تحرید کی فجوتم علیه باغی اتمام کی که غالب ګمان په سرور برابر په سرور اتمام بندغه ټیک دی په غالب ګم چې د درې یو دی سره مرګري کی سلام وګرځي ثم يسجد سجدتين ان سماج مشوا یو دا چې په موږ کې د رکعات منځ کې شک راشي تحرید ثواب او تحرید به نه کړه په غالب ګم فیصله کاوه او ورپسې به سجده سهو کاوه او دینه بل معلومه چې ثم يسلم ثم يسجد سجدتين سجده سهو بعد السلام دا ان شاء الله راضي خان سجل سهو قبل السلام لو بعد هذا من مستدل ها او یو صریح خطا چې موږ غیر د قبله اعاده بنشتا وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر واقبل على الناس بوجهه مخته نشو ثم تم باب قيام خطا شو قبلين مقبل طرف تواره او غیر موږ بتاب کړی دا غلط سات پکې د ذواليدين سره کلام وکړو قبلين مقبل طرف تو دا حالت د صلات کې دا حالت جا کې د صلات کې لیکن هغه خطائی و
قبلې نه بل طرف ته مخ واړو پروا نشته او کله چې کلام شی وکړو نو دا هغه زمانه وه چې په مانځه کې عمل کثیر او کلام جایز و دا هغه زمانه وه چې په مانځه کې عمل کثیر او کلام څه جایز و دو سر پسې زه موافق شوم ګورسونه د ادب لفظ وي دا نو چې ما سره موافق شو ظاهر چې خدا چې الله وسره موافق شو دغه چې کوم شی راغی د خپلینه کوم شی ووت الله غته نازل کړ دی وافقت ربي في صلاه السمسر دا الله په نن دا شی په لوح محفوظ کې مخکې نه وو زه وسره موافق شوم قلت يا رسول الله دا موافقت عمر ډیر شی دي ها يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مناسبت درجه مقام ابراهيم تزبو درې کې مقبره بیت الله تای آیت الحجاب آیت من جاء ما جاء في القبلة دې مناسبت او آیت الحجاب قلت يا زوجات نساءك ان يحتجبن جدي پردو کې د خبرې کې دي سره بر او فاجر منافقین امرادین سبب فتنه جوړل شي هذه آیت الحجاب او جمع شو خدي النبي زم په غیرت عليه بنبي السلام فقلت ما بي أغيث عسى ربه إن طلقكن يبدل أزواجا خيرا من كن مسلمات قانتات إلى آخر الآية وأمقت آيات نازل شو قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا لا بيادتك قال سمعت وي لا ذكوي في وقت حميد نقل أنس عن عنيدي كان أقوله وذلك حدث سمعته روى الحميد بان علماء التدريس الزام لقوي شابتي قال حدثنا ابو طالب بن شيخ قال حدثنا عبد الله بن جابر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال الناس في بلاد المسجد جاءوا عن فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما ذكر الجمعه فتريو او دا صار في قباطه بالوقت لا شابتي حدثنا عليه بن القران وقالوا ان دقه مناسبه سبب شو ها كعبه فاستقبلوها وكانت وجوههم من الشمس فاستقبلوا الى كعبه هذا صعبه وتولي ما ویل کعب جټه وي اوچت ځای ته وي دا په هغه ځای کې په هغه وخت کې دا لږ اوچت مرتفع ځای و هغه د بیت الله جوړو ها قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن مقدام حدثنا عن ابراهيم عن سلمان بن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسول الله قال وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وسجد في الجنه اوس ګوره مولانا صاحب دا چې کوم حالت د بیت الله نه پکې ولیدل نبی رسول الله دا په صلات کې دی کېږي څنګه خبره کدا صلات کې نه بیا دا رسو بنا پسین کېږي د فین نه او کدا په صلات کې وي نو دغه حرکات کثیره شو توجه د قبله نه بل طرف ته او کلام تکي شو نو دا کلام او د حرکات کثیره جواب خو دا چې دا محمول دی په هغه زمانه کې دا پکې جایز لیکن قبله نه چې پکې ولیدل نو خیر د انسان خطا شو د قبله نه وولي نو فرق راځي خو د خطایا نه دا معنا دا نه چې ګني او ته یاد یو تیر ورته یاد تیر دا خطای نه ده لکه تا قبله ته مخ دی او څوک د ذکر در کې مخ ته د قبله نه والی منظمات شو یعنی خپل غالب ګمان د زاوی غالب ګمان چې دا خو قبله ده او د خپل غالب ګمان کې تیر وته دا مطلب شو شابته بس اوس د مساجد او باب شروع او مناسبت واضحه ده عموما چې قبله ته خلق مسکي جمعات کې لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد دا مساجد بیان او آداب او غیر ټول ته کوي ګراول د لاړو باليد فلاس د مسجدنا دا مسجد آداب کوي لاړې باندې کې کچاو تو پر فلاس یو غراوا اله کدي باندې سوال لري ترسته برات چې نبی صاحب کان را واغشتن باغ یو غرا دا ید نه مراد ید حق نه مراد بنفسه مراد دې چې بل چاته مو وایي چې د جمعه نه لاړې وګراو خپل لرکوا بل چاته مو چې د جمعه نه لاړې لري کوا خپل امام دې خپل ورپاسي مناسب دې خپل ورپاسي شاګرد ته موایا اهمیت د مسجد دې معلوم شو ها او دې سره حدثنا ابو بکر حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نخامه خراج کی طویل کی خراج کی پیژنې څه دا تینې نه څه کوي دا چلو چې د خراج کی ویل کېږي نخامه او بوزاق لا وته د خلینه چې کم شیر وي د خلینه ته بوزاق وي او چې د سینې نه راوځي هغه د څه ویل کېږي نخامه ورته ویل کېږي نخامه خراج کې په القبلة في جدار القبلة قبلين مراد جدار القبلة خیال دراغي اصل کې دا د سینې نه راوځي خدا د بل ځای نه په ګومان راځي مخکې ده فشق ذلك دا خبره په سخت شو په نبی رسول چې دا خو چا ګور دوه نقصان کړی دي یو جدار د جمعه ته کړل کړی
او نو خامخ او نجس نه خو مستقر طبعا خو ده او دویم دا چې دا لاړې توکلي دي نو قبلې ته توکلي دي دا په دوه نقصان من تقبل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتقبله بين عينيه ما مخكي حتى رؤية في وجهه رؤية أثر ذلك في وجهه كراهية ذلك في وجهه فقام والفاتح حتى بيدي فقبل لا مبارك وكرم يا مناسبة الدباء كل الجمعة الصفايا دون الوهمية فقال إن أحدكم يقصر إذا قام في أدرك في مصلاتكم عن ذكي فإنما يناجي ربه لقل الله سلم مناجات أو شك راوين دي يادات لفظ ويدي إن ربه بينه وبين القبلة فلا يفرقن لا ينطق أحدكم قبل قبلته دو نقصان شو جمعات كده لا يفرق فديوان ورد أو دو الله الله باندر عياذا بالله ورسوله كده هذا مقام خلال ولكن عن يساره أو تحت قدمه ولكن يدخل عن يساره أو تحت قدمه پورے کله سوټ پیو کا يساره کله چې د ګس طرف ته بل سوق وینا يساره کله شابتي چې ګس طرف ته سوق ني مخواله خدا ته مخواله تاسو کا سینه مګردا مولانا سے بلګزار کوي کا نظر بمقل عينين مطلقا جائز ده ومان ذکر تاسو ولاله په دې ګټونو ګورم هیڅ نقصان نشته او تحويل د صدر د قبله نه مفسد د صلات حتى عمدان سینه می واړاو او کچرته محمدا سے واړاو امان ذکر دا مکروه دی دا کراهیت دی تنزیهی تحریم بیا غوړي اون نه خرابې البته دا عذر د وجه جایز دی بالکل دا عذر نه جایز دی یو ماشوم आवाज دی ووري په مان ذکر او تا ګومان کړه چې دا جوړ پیته ور پرې وګوره خیر پروا هیڅ مشکل نشته او یا دې صورت کې چې لال د خلیل رااله بلغم د خلیل راو رسېدې سره سکه علاج شته سبکه کدا سی ورونی مقامه نو قبله ته تل کدا سی ولې نو عن يمينه ملک او کته وی چې یسار تم ملک ذکر کرام الکاتبین خدای طرفونو تري نو دوه جوابونه کو سردار ادارې مخلص نشته نو شاته خو تویدې نشبه دا سردار دې احترام وکړه او یا یو روایت شته اگر چې کمزوري دي چې کله سړی په نیک عمل شروع شي نو دا دس والا دې څه طرف ته راوړي دې ته منتقل شي او کڅوکني نو دس طرف ته مخ ورواړه او سینه ماړه لاړې توکا او کڅوکوي نو څه چل کاوه تحت القدم کاوه تقدم یسرا لاندې توکا په پیرا کاوه او کو جمعات کې قالینو پرشو تحت القدم نشو کېده نو او يبسق او يفعل هكذا دلته توکا کله من باندې او په صادر باندې او په یو لاس باندې ومګه دا یو لاس عمل قلیل خیر او خلاص دې زمانہ کې ګوره د طرف ته په جمعات کېونه توکي ټول قالین بدل او دا قدم لاندې ونه مګي ونه دغه کېونه توکي دې زمانہ کې دا بل صورت دی ولا يبلغن احدكم قبل قبلته ولكن عن يساره التي يسار ترسوكني او تحت قدمه كيسار ترسوكه ثم اخذ طرف ردائه ده ردائه وطرف باغي فوسخ عليه فكتوكري ثم رد بعض ولا بعض وقال او يفعل هكذا در رسولتنا مولانا سے بھی خبر دا ولې دا توکل گزاره وکړه نه بعض وخت سړی له خلیل ذات بلا راشي چې هغه توکلې بن خامخا بستو کې کتره الټه درځي الټه درځي او بعض وخت سړی د بلغم بیماری وي خلیل خامخا راشي راځي نو دا غیلار ده دې طریقه ده مولانا سے یو بل خبره مسله کې لګځان پې کا دا مسله به مستور راځي درته دا چې الله تعالی په ذات کې بعض علماء چې په عرش دی او جماهیر علماء چې نه الله هر ځای کې د خپل شان لایق متعلق موجود دی دا مثلا دلته نه چې پکې مراد دی دې خپل ځای را روان دی او موږ وایو چې الله هر ځای کې موجود دی د خپل شان لایق مطابق هغه وینا الله په عرش دی زموږ دلیل سره هو معكم اينما كنتم هو معكم اينما كنتم يا نحن اقرب اليه من حبل الوريد اغي په کتابل کې
هغه وی په مراد د دین علما دی هو معكم علما او هو ما نحن اقرب اليه من حبل الوريد في اعتبار د قدرت سره د نصرت سره تعبیرات کوي اما وایي هر ځای موجود دي د خپل شان لایق مطابق مونږ وایي دا د دلیل شو فإن الله بينه وبين القبلة نمخ تلاله نتوكا بيجي بخبرة فإن الله بينه وبين القبلة وسكتبه كدلت كده الله علم مراد كتبه كدلت الله نسى مراد دي علم نفعلم سوكلال نتوكي دلالي توكل پا اوصاف نسوك نمانا كي ده چا نمانا كي ده ذات نمانا كي ايو دليل شو ومولانا صاحب دا مسله ذات دا بخپل باب کې راشي ان شاء الله العزيز وزمون د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوړي قول دی چې الله پاک په عرش دی د خپل شان لایق سره او چې دا نور څومره نصوص دي د کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم تعویل کوي په علم سره یا په قدرت سره تعویلات پکې امام صاحب او کته چې الله په عرش نو الله پاک لري مکانیت ثابت ده نو کما یلیق بشانه ده ته هر ځای کې دی نو دا مکانیت نه وي ویږي په او دې کې ګوتې وهل من لري پکار اځه کې او بل ځای کې راځي ينزل الله تبارك وتعالى الى السماء الدنيا نو کته چې الله په عرش باندې دی نو بیا خو انتقال دی او مکان نه بل مکان ته راوي انتقال من مکان الى مکان خو د خواص الجسمیت نه دی تاسو کوی نو دا مبحث په یو ځای کې په ترمذی کې راشي الته په کې خبرې کوو زه په کې دارم یو ټکی ویم درته ودا مخکې دار شو او به قال حدثنا الله بن قال قال عن ابي رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر في سيره عنه وما قال لا بصاقا انت تسوي نخامه دلتوي بصاقا یو شی لیکن خلینا دواړه روزینو چاته تعبیر هغه کړی چا دا في جدار فحكه ثم أقضي مناسبة تبع بل كاتب لك لا شوي قروا فلا يوصل قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إلا قلنا وبه قال حدثنا الله لا تشبيها دوار لكن وصلي تاثر مخكي ولاري وتبلاري توكي بددا دارنگي الله پاک توتر مناجات کے او توتر كلام کے كأنه قبل وجهك شابه دو شک تراویل مخاط هغه چې د پوزې نه بیږي مخاط وتویل کېږي ولې پونته پوزې نه بیږي دا کله خلک په ناګومان هم راته وایي او بصاق لاړو ته وایي او نخامه د سینې نه چې کوم روزي خراش کې ورته مونږ وایو ګوره مخکې اثر کې یو وهم راغی چې بلیه ده هلکه بلیت خدا معنا چې لاس پرې فکر کړيږي ما ګور د بلیت معنا د تو چې بنفسه دی بل چې امر مکه بنفسه یو کا دلته کې بلیت خو بیا مو کنه دلته کې امام بخاری وی چې پلاس کوا خو ګور لاس په مت کاوا کان راواله پاره یو دکې راواله پاره یو ها ان وتتا کتا په مال او په قذر باندې رطب فاغسله مراد به نجاست واله وان كان يابسا فلا اثبتو مکا او یادا ان وتتا على مستقذر تبعید بیا مویزه خبر نه ده او کو چو پرو نشتا ها جن سمانو میږي کدا شی پداس شی باندې چې په غریدو نه تنوي ویزه بیا کراتو او کو چو به کراوا ها تکوا سے مولانا سے سبق دومره نبی علیہ السلام د جمعه اهمیت د دیوال چې خپل کان راوړل بل ته امرونه خلاص کیږي ها او نور وجوهات تتموجه حدثنا يحيى بن كثير حدثنا النبي عن عن جابر بن عمرو بن عبد الرحمن عن الله رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى يوم رواية نقول خاتم متعدد والفاظ ولا غير نقول حميد وبقى حميد الكبير ده هو اللي لنا قلبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحنها ثم قال اذا انا احدكم فلا ينام قبل وجهه ولا عليه وجدت ما يدري ولا حسنني بذرا
وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني دلته قطاده راځي روایت انن تجزا شو او لاړې دي نو ها مخکې دا قدم بوچت کې نو بوتو کې بیا او خبره کوي دا شوره په دې قدم باندې وته کړه ها ورپسې شه علي بن عبد الله محمديني جي هذا سؤال إذا حميد بن عبد الرحمن حميد وولد أبو سعيد بن خالد المسجد أبو هريرة ما يكره نقول الشخص فكشتها ده لكن دبر نسخة أبو هريرة كده كناي لكده يو نسخة أبو هريرة ده أگر راجي حمدي أو كده شيء أبو سعيد ده مولد لي ها النبي صلى الله عليه وسلم قال في فعلها يتقال لها أن يقتل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره وتحت قدمه وعن ذريته وعن رجل عن أبي سعيد الخدري نحوه. ورد على إخباره يتجي أبو هريرة ولد لي دغه د ابو سعيد نه مولد دي نحوه وشان د ابو هريره ها هغه دا نظر روایت د دوی په دې د ابو هريره یو د انس بل په کې د ابو سعيد خدري ها شابه دې جناب کا وکړو کنه وباله جزیدار چې زری خوا ها او کله کثر تر جواب مې داو ها شب بدل أول ما تقولي لذراته ها ومقصد حميد رواية تجي ولد لك عليه السلام كان متن فتاو لگی دا وشدت تکلیف براغي مخ آثارونه فتاو لگی دا شک تراوین دی ربه او ربه بينه وبين القبلة بیت المقدس طرف تخبی غزول بالکل جایز دی وخت دلانو د پاره مخ تاول د مون وصل نبی نو سلام ګرځول سلام سره خطا الفاظ وي اذا غدا السلام علیک خطاب دی وکړه کوم نبی وته کوم نبی نو دی کوم جمعه هغه کې وصلی پرنجو کې وته يرحمه الله نو مونږ نه خرابېږي او يرحمك الله دی خطاب دی وکړه مونږ لار فاسد شو چې کوم جمعات کې مستقل مؤذن او امام وي هغه جمعات کې مسافر دا مثلا ما ویل دي څه ضرورت دوباره نشته یو ځل مې ویل دا او دوباره فټونه مراته خو تفصیلا مې ویل چې مونږه که اخوا دې خوا کتلی شي اکه بری دانوي ته لیکلي دي جاه سو مونږوري دا ګوله قریبا د چا دې په پېنه شوم ما جبه دا لیکلی دي چا څوک مونږ ګوري دا ګوله قریبه ده دا چې الله ترې نظر والی مړاغه خو جدا خبره ده یاره هغه حدیث کې راغلی چې بر اسمان ته مه ګوره نظر به مخاطب بشي قصدن قتل نه دی پکار کراهیت پېشتا مونږ کې خشوع خضوع خو دې فوت کېږي مونږ نه پاسې دیږي تاسو یې د دې سند باره کې به خبره کوم مونږ ورته ډېر وخت انتظار یو هر وخت دا تېر شو عمرو بن شعیب عن ابيه جده کې باندې کړی نه دی کړی ترمذی کې نه تېر شوی ویلې دي ما خان اوس ورته پته ولګي ما ویلې دي کنه دي اوس په پته ولګي
ولا خاصة بيلي ما خا نكلي لي بس دي خارج ما تقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده دي كده طول علماء اتفاق دي كم ذا كم أبيه وجده راشي نظامير برابي تراشي سوال بينا قانون دي بل كم ذا كي أبيه وجده ضمير راشي برابي تبراشي دلتنا كاختلاف نظر أهل قانون مطابق ونداء سكر إذا أبيه ضمير وجده تدور رسول كاتر عليك عمرو بن شعيب نقل في الصلاة من شعيب أو شعيب نقل في جد عمر جد صوب شو محمد لا نبدأ عمر مراد شو شعيب شو جد عمر مراد شو جسوب دي محمد شو نحديث مرسل لك محمد تابعي لي فقيدي لدم لك جد معامة قيدة دا أبيه أو جده ضمير بچا تراجیوی راوی د عمر دی نو پلار سوق شو شبا او جد سوق شو محمد حدیث مرسل وسیکه بشي عمرو بن شعيب نقل دی د لا فرن شعيب دی او شعيب نقل دی د جد عمر نه پلار شعيب جد عمر چې پلار بچا دی شعيب دی محمد دی نو محمد تابعی دی نو حدیث مرسل تشو لكن بعض العلماء والبناء جلبيه لنبرة شعيب تراجيكم أبيه بمحمد تراجيكم أو جذب عمر تراجيكم أو جلبيه بك تراجيكم شعيب سيء بشي عمرو بن شعيب نقل إلى صلاة شعيب أو شعيب نقل إلى فجرنا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص لا صحابي دي وديه عبد الله صحابي دي عمرو بن العاص صحابي تاسو پیږئ په خبره نه پیږئ په خبره او حدیث بیا مستند شو خو سوال کړی دی چې د خپل جد نه سما ثابت د شعیب د خپل جد نه سما ثابت نه د سر صحیفه د جد پرته ولا غیر به نقل دا پیراډي تراش ابي زمير قبل اتفاق عمل تراجش جلدی وزیر بخاری نبی آبا عمر سراجی لکه زړه قیده چې سنگ برابی کې زمونږ دا نبیان سے مراد محمد شو نو محمد څه شی دی لکه تابعی دی نو حدیث مرسل شو او بچار سے جلدی وزیر شعیب سراجی مجد شعیب څوک دی عبدالله ابن عمرو بن العاص صحابی دی حدیث خود مسند شو ورسل عبدالله ته مرسل خونه شو لیکن نقصان پکې څه دی چې د شعیب ملاقات د خپل جد سره نه دی شوی دا غره صحیفې له نقل کې منقطع شو یا مرسل یا منقطع لیکن علماء جوابونه کوي ها یا بنا پر پیدا ذکر به د جلیل د عمر تراجی شو جدي او مراد محمد مرسل دی لیکن دا محمد ثقه دی او مراتب ثقات حجت دی حدیث مرسل شو بنا پر احتمال اول او مرسل د ثقه حجت وی او بنا ورسالي اذا شعيب نقل في ذكر ذكر عبد الله بن عمر دي ملاقات نه شي دا خطا دي ملاقات ثابت دي ملاقات دي د صحيفه د جاده مرسل صحيفه د عبد الله بن عمرو بن العاص صحيفه مرسل خپل نکشتا ملاقات د خپل نکنا ثابت دي د جوابونه شي او په پېښه ورته تاسو نه په خپل کې ساتي ما ویلې دا په ترمذی کې مې ویلې دي امام ترمذی ویلم دي دا لیکل هم دي او بالکل مستحاله تتوضا لكل صلاه کې دي ماته دلته مې لیکل نو تکه پاکونه نه بس په دې پلا موږ نه اول کې اعتراض پر انه د صحیفه د جد نقل کوي ان جدي ٹھیک دي خبر مې ټیک وکړه خطا نه وکړه
او خود تکتل اصل مسله دا ده چې زما مخکې چې څومره ناستي ټول په الفلام وختونه د پوهېږي په خبره ټول په الفلام وختونه بلوچستان ملا مو تعقیب کړو دا ټول مو تعقیب دا او د دې په څه وخت کې وته لري چې نو موږ یې خاص نه وایي